أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قرآن الكريم سورة البقرة داغي سرقول من مخکوين الله تبارك وتعالى مخکې د درې فرقو ذکر وکړو. کامل مؤمنان، دارنګې دویمه طریقه کافر چې په ښکاره وي په پټه وي، دریمه طریقه منافقین، ښکاره مې وایي موږ ایمان راوړی دی لیکن پټ کافر دي. بیا د هغې دواړو مثالونه ذکر کړو. کله چې دې د بیان نه فارغ شو، الله دې دریو واړو ته خطاب کوي چې خلکو د الله دپاره عبادت خاص کړي. دې ته ویلی شي مسله توحید، او دغه چې دی د قرآن موضوع ده. یا ایها الناس، ای خلقو، په دې کې تاکید دی یعنې دا چې یو ضروري خبرې ده چې دی الله آواز کوي، او داسې په یا ایها الناس سره مفسرین لیکلي چې تقریبا 29 قرآن قرآن کریم کی دا ذکر ہے. یا ایها الناس، اے خلقو، اعبدو، بندگی خاص کئی ربکم در خپل الذي آزاد خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی، والذین کسان من قبلکم چې ستاسو نه مخکې دي. ستاسو نه مخکې چې کوم قبیلې دي، امتونه دي، دارنګې پلاران، نیکونه، ټول الله پیدا کړي. نو تاسو نه وایئ الله شته کړی، د نېش نه شته کړی، دا الله عبادت خاص دی. لعلکم د لپاره تتقون چې تاسو ځان بچ کړئ د اور نه. عبادت دا به خاص د الله کوي. د الله سره به په ذاتو په صفاتو کې څوک نه شریک کوي. الذي جعل لكم الارض فراشا، اوس الله انعامات ذکر کوي. شیخ خلقو دا اللہ عبادت کوئی، اگر اللہ آزاد دے جعل لکم الارض فراشا، چی گرزولی دستاسو اپار ازمکا فراشن فرشو وڑی دے، والسماء و اسمان بنان چتا، وانزل اورولی من السماء دبرنا مانبو، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، روباسی استاذ لپاره پس روباسی به پدې اوبو سره من الثمرات هر قسم میوجات رزقا لکم دپاره د خوراک ستاسو. داسې الله دی چې تاسو نه وایئ او تاسو یې د نېش نه شته کړئ، پیدا یې کړی. دارنګې ستاسو مشران یې پیدا کړي. دارنګې الله تاسو لپاره چې ځمکه غوړول ده، دارنګې الله
اسمان چت کړی دی هغې نه چې دی تاسو ته چې دی اوبه نه اوبو باران دا دغني کوي هغې کې وریځې راولي بیا دغني باران کوي وانزل من السماء ماء او بیا دغه باران سره چې دی ستاسو لپاره ستاسو د خوراک دپاره ستاسو د پیدې دپاره چې دی د ځمکې نه هر قسم میوه چې دی راوباسي نو داسې الله بیا تاسو د هغه سره چې نور څوک شریک کوئ فلا تجعلوا لله نو مه ګرځوئ د الله سره اندازان شریکان وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهېږئ مفسرینو دلته چې دی ډېر احادیث ذکر کړي یو حدیث چې معاذ رضی الله عنه وایي چې زه نبي صلی الله علیه وسلم سره سورلی باندې ناست وم نبي صلی الله علیه وسلم ما نه تپوس وکړو چې تا ته پته ده چې د الله حق په بندګانو باندې څه دی او د بندګانو حق په الله باندې څه دی دی وایي ما وایي چې الله ورسوله اعلم الله پوهېږي او د هغه رسول پوهېږي ما د څه پته ده او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د الله حق په بندګانو باندې دا دی چې الله سره ته څوک شریک نه جوړوي الله دپاره به چې دی عبادت خاص کړي نو بیا د بندګانو په حق په الله باندې دا دی چې دوی له به عذاب نه ورکوي دوی له به عذاب نه ورکوي آخرت کې دنیا کې عذاب د دې نه به الله ساتي نو د الله سره شریک جوړول یو سړی دی که هغه په خولې باندې دا وایي چې زه مسلمان یم کلمه وایي لیکن هغه اعمالو کې شرک دی هغه د الله سره شریک جوړوي نو دا ټول عملونه چې دی برباد دي فلا تجعلوا لله اندادا پس مه جوړوئ د الله سره شریکان وانتم تعلمون تاسو باندې پوهېږئ په دې باندې پوهېږم چې دا هر څه الله کوي ځکه وروسته آیاتونو کې به راشي شلمه سپاره کې به راشي چې دوی نه تپوس وکړي من خلق السماوات والارض نو دوی ټول وایي فیقولون الله چې دا کارونه څوک کوي اسمان چا پیدا کړی ځمکه چا پیدا کړې نو کفارون دا اقرار کی چې دا الله کوي نو فلا تجعلوا لله وجعلوا دا الله سره شریکان وانتم تعلمون الله چې تاسو پوهېږئ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين